دویم دا لفظ مبارک دا سے دے لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت انس رضی اللہ عنہ په دې روایت کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه دا سے ولست او دا انفس معنا دا عمده بهترین چیز نفیس چې ډیر زیات قیمتي. نو من انفسکم نه مراد دا دی چې هغه پتا سو کې انتهایی قیمتي د انسان چې څومره بولی او قیمت لګی دی شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قیمت دا غینه وراء الورا دی چې څومره بیا ته په برزه نو دا غینه اوچته په ټول بنینو انسان کې او بیا صرف د ذات په اعتبار سره نه بلکې د خاندان او د مشرانو په اعتبار سره. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت کریمه مبارک په خپل بیا وضاحت کوي او فرمای انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا. زه په تاسو د ټولو کې نفیس او بهترین الله پیدا کړم په اعتبار د نسب سره، په اعتبار د سخرګنۍ سره او په اعتبار د شرافت سره. دا درې وړه سيزونه اعلی نسبم الله جل جلاله اعلی ورکړ او رشتہ سخرګنۍ غم الله جل جلاله اعلی او حسب شرافت او فضیلت او منقبتم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیل او دا غي نذیر او دا غي پشان بل څوک نو